بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم مبدأ محدودا في قذف فإنهم يحدون. تاسو لږ بر وګورئ، څلور کسان د یو سړي په زنا ګواهي ورکي، فضرب بشهادتهم، نو به د هغو په شهادت باندې غریب ووهل شي، حد جاری شي. به په دې ګواهانو کې یو ګواه غلام پیدا شي چې هلکه دا خو غلام و یا محدود فی قذفنو، نو بس حکم دا دی چې دا څلور وړه ګواهان به حد کي. وجه ځکه کم شهادت چې معتبره وه هغه پیدا نه شو، یعنې دا خو اصل کې حد قذف دی، خو موږ وایو چې زه بس د حد جاري کېدلو دپاره حد قذف ختم، نو حد هم دلته جاري نه شو، او که جاري شوی دی خطأ جاري شوی دی، راشدي معنی حد قذف جاري کوي. پوهېږئ؟ بهرحال ذهن کې کېنوئ، حد قذف اله د زنا نسبت کولو والا نه ختمیږي. څوک چې بل ته زنا نسبت وکړي چې ګواهان څلور برابر کړي، که څلور نو برابر یا برابر سو پکې غلام یا محدود فی قذفنو، نو بیا به په ټولو باندې حد جاري کېږي. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم، بیر دیو په ګواهۍ باندې غریب حد شي، ثم وجد أحدهم عبدا، یو پکې غلام وموندلی شي، یا محدود فی قذفنو فإنهم يحدون. وجد آدم علیه السلام حقیقت کې دیو څلور نه دي برابر کنه، لأنهم قذفتون، دا ټول قاذفان دي، نو حد قذف دی بجاری شي. اذ الشهود ثلاثه، ځکه ګواهان خو درې دي، یو خو غلام دی یا محدود فی قذفن دی، پکې حساب نه دی. اوس سوال دا دی مولوي صاحب بر وګورئ چې د دې وهلو عرش به په چا باندې تاوان، یا څوک رجم شو او ګواهانو کې دغه شان څوک غلامو یا محدود فی قذفن غریب مړ شو، دغه دیت به په چا باندې؟ امام صاحب فرمایي چې عرش به په هیڅ هم نه، نه په ګواهانو او نه په بیت المال، او دیت به په بیت المالي. عرش نه پیژنئ تاسو؟ د نفس چې کوم عرش، د نفس چې کوم بدل دی هغې ته دیت ویلی کېږي، او د مادون النفس چې کوم بدل وي هغې ته عرش ویلی کېږي. لکه د لاس هغه 50 خان دي، داسې د سترګې والا، د غوږونو والا، د کوم چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ عرش. پوهېږئ؟ وګورئ، وإن شهدوا أربعة، که چېرې ګواهي ورکړي، دا خو وليس عليهم ولا على بيت المال، نه به وي په دې ګواهانو باندې او نه په بیت المال باندې عرش الضرب، اجرمانه د ضرب. وإن رجم، او که دا سړی رجم شي، نو به دیت په بیت المال باندې دی. وهذا عند أبي حنیفة رحمه الله، دا د امام صاحب رایې ده. صاحبین فرمایي بره ګورئ، د ضرب که چېرې زخم جوړ کړي او دغه شان مرګ مسله چې راشي او ګواهانو کې څوک محدود فی قذفن یا غلام وخیجي، نو د دواړو تاوان به بیت المال باندې. پوهېږئ؟ به وګورئ، قال صاحبین وی عرش الضرب ایضا علی بیت المال، هغه به هم وي. قال العبد الضعیف، هدایي مولا فرمایي د ضرب عرش کله جوړېږي چې زخم پیدا کړي، هغه یادوي ښه. عاصمه الله معناه اذا كان، کله چې وي دغه ضرب جرحه زخم پیدا کړي. وانا هذا الخلاف اذا مات من الضرب، بر وګورئ وهلو سره که دغه مضروب مړ شي، امام صاحب وایي حد صورت دی، عرش او دیت یې په هیڅ هم نه، عرش یې په هیڅ هم نشته. دا خو عرش نه دی، خو مکمل مړ دی، خو په ضرب مړ دی، دیت یې په چا نشته. صاحبین وایي نه جي، که په وهلو باندې زخمي شو عرش یې په بیت المال دی، او که مړ شو دیت یې په بیت المال دی. او پاتې شوله که رجم کې مړ شوی بیا ټول اتفاق دی، دیت یې په بیت المال دی. نه پوهېږئ؟ پټکي والا څه شوله که وګورئ، وعلى هذا الخلاف إذا مات من الضرب، وعلى هذا إذا رجع الشهود لا يزمنون عنده وعنده ما يزمنون. لږ بر وګورئ، دا بله مسله ده، دلایل رسو ټوله روان دي. په څلور ګواهانو ګواهي ورکړه او سړی ووهل شو یا رجم شو، بیا پکې یو رجوع وکړله، نو دغه یو به ضامین وي که نه کوم چې رجوع وکړله. امام صاحب وایي رجم خبره مه کوئ یار، غلط شوم. څلور کسانو ګواهي ورکړله، ګواهي وکړه او سړی حد شو
او په دی وهلو وهلو کې غریب زخمی شو تاوان پیراله مړ نه دی زخمی شو به یو کس رجوع وکړله نو صاحبین فرمایي په یو باندې به دی وهلو د زخم تاوان هم راځي صرف د خپل حصې به راځي خو راځي به او امام سی وی نه به راځي پوهېږئ به دلیل وایو پوهې به شي به وعلى هذا اذا رجع الشهود کله چې گواهان رجوع کی یو یا ټول ضامن بنوي د امام صاحب بنز باندې وایندهما صاحبینو بنز باندې یزمنون ضامن بوي او دغه جراحت تاوان به راځي لهم د صاحبینو دلیل واوري ان الواجب بشهادت مطلق الضرب لکبر وګورئ ځان پوهه کې واجب د شهادت په وجه مطلق ضرب دی مطلق ضرب هغه ضرب تم شامل چې زخم را نه ولي هغه ضرب تم شامل چې زخم را ولي او دا ضرب د چا په گواهی ثابت شوی د گواهانو نو اصل کې دا ضرب گواهانو راوستلو اوس که یو گواه شاته شي رجوع کوي یا ټولی وکي نو ضرب راوسته او رجوع وکړم د دیو په وجه راغلی دی لہذا دیو په زمان ور کوي اوس پوهېږي او که آسی زخم شوی عرش مبدی وي وګورئ مې ته ورسېدلو که رجوع ونه کړي به عرش په دغه باندې په بیت المال باندې خوانې در نه کوله که چې نه پوهېږي به لکه ضرب دواړو ته شامل دی که نه او ضرب د چا د وجې نه راغلی ګواهانو په وجه نو که زخم یې راوستلو او به گواهان رجوع ونه کړي خو د زخم ګواهانو په وجه راغلی خو لا پوره دی بیت المال باندې وي او که رجوع یې وکړله هم د دیو په وجه راغلی دغه تاوان هم په دیو دی وګورئ کوم دی لهما د صاحبینو دلیل ان الواجب واجب بشهادتهم د دیو په گواهی باندې هغه مطلق ضرب دی اذا الاحتراز او زکزان بچ کول عن الجرح د زخم نه بوهلو کې خارج عن الوسع در طاقت نه بار ده لہذا ضرب دوړو ته شامل له فينتزم الجارح وغيره دوړو ته شامل نو فيضاف ولند دادا کشر د وهلو په وجبانی زخمی شي عمل شي نسبت به کیږي لا شهادتهم د گواهانو گواهی ته چې دیو ټول کار وکړلو نو کو رجوع کی نو فیزمنون زامن به برجو باندې او کو رجوع ونه کی به خو دې دوان نشو غسلې پوره دي او ان عدم الرجوع يجب على بيت المال باندې واجبېږي لانه ينتقل تاسو پیږي بیت المال باندې ولي واجبېږي سوال مړه دا د قاضي د طرف حوال کوي او قاضي چې دی هغه د حکومت د طرفه مقرر دی او د خلکو د فائدې د پاره دی نو که نقصان د قاضي نه یا د قاضي نه څوک مقرر او دغه نه کېدلو نو د خلکو کمې پیسې دي هم د هغې نه به ورکو د بیت المال پیسې دي ولې د خلکو د پاره مقرر دی که نه او که ته وایې چې په جلاد باندې تاوان لازم که نه به څوک وهل نه کوي ځکه موږ باندې تاوان راځي ګورئ وإن عدم يجب على بيت المال لأنه ينتقل ځکه منتقل کیږي فعل الجلاد چاته قاضي ته ځکه دغه نائب دی او قاضي د چا عامل دی وهو عامل للمسلمین نو مسلمانانو د بارا کار کوي نو ګویا مسلمانانو نه نقصان واقع شوی دی نو مسلمانانو په مال کې به دغه پورواله وشي الغرم بالغنم 86 نمبر ماده ده ګټه چی کن تاوان دا بغټي او ګټه په تاوان وی الخراج بالزمان فلا يقو جارح کم دی یار فتجب الغرامه غرامت تاوان بواجب شي في مال بمال مسلمانانو کې چې بیت المال له فصار دا بد شي لکه رجم کې چې بیت المال باندې لازميږي یا قصاص وشي او پیسې چی کنه بیت المال باندې لازمي شي تاسو پیږي کنه لکشن صبر اچھا جی قصاص په صورت کې پیسې په بیت المال نه په گواهانو لازميږي گواهی ورکی پلان کې قاتل له نه غریب قتل شي او به گواهان رجوع کی چې قاتل غنو موږ دروغ ویلي دي اوس وې دیت ورکي دیت په بیت المال نه گواهانو باندې لازمي فصار الرجم والقصاص ولابي حنيفه رحم الله تصبر وګور امام سے بولی وی چې که زخمی شو توانی په بیت المال نشته او که گواهان رجوع وکړه نو به گواهانو نشته که گواهان موجودو زخمی شو په بیت المال نشته که گواهان رجوع وکړه به گواهانو نشته ولی وای ځکه د شهادت چې په دې باندې هغه ضرب ثابتېږي هغه وهل کم چې زخم نه جوړي
اوس کې یو جلاد راپاڅېږي او هغه وهل کوي او زخم جوړ کړي دا د هغه کار دی ګواهانو کار نه دی نو ګواهانو نه دی زخمي کړی پوهېږئ په دې باندې او که رجوع وکړي په دې تاوان موان هم نه راځي نو بیا په دې سړي باندې تاوان راوله که نه چا چې کړی وای نه په دې خو هم نه شي راوستلی وختي موجه ویلې ده یا په قاضي باندې نه شو راوستلی بیا به څوک حل نه کوي وګورئ ولی ابي حنیفه رحمه الله لنډه دار صاحبان ویل ضرب چې دی دواړو ته شامل دی امام صاحب وایي غیر جارح زخم کوونکي ته شامل دی کوم چې زخم نه راولي صرف هغې ته شامل دی او هغه د ګواهانو په ان ګواهانو صرف غیر زخمی کوونکي ضرب ثابت کړی دی او که زخمی کو هغه د وهونکي خپل کار دی ولی ابي حنیفه ان الواجبه واجب چې هغه جل دی او هو ضرب مؤلم او ضرب هغه ضرب چې هغه درد راولي غیر جارح نوي ولا مهلك هلاكون کې نوي فلا يقو جارحا ظاهرا ظاهر دا چې دا جارح نوي د گواهی په وجه چې کوم ضرب راځي او کراتللو الا لمانن دا د یومانی د وجه نه راځي چې کوم بزارب کې پرته ده هغه کومه معنا ده چې هغه صحیح په وهلو پیدلو نه او غریبي زخمی کو او قلت هدایته هغه کمواله د هغه د پویو لنډه دار فقط سر علیه نو تاوان تعدید کړي زیاته د کړي په والو سین پیدلو نو نقصان نسبت به هم د تکیږي دا چې وال کړي کوانو ته نه پیږي کنه الا انه نسوال دار چې د نقصان نسبت کیږي بده معنی څه لازم کې کنه الا انه لا يجب عليه زمان بین لازمیږي به صحیح کی ولی کلا يمتنع الناس دې لپاره چې خلق منن شي د اقامت عن الاقامه مخافه الغرامه د اقامت د حد نه د تاوان د ویری الک زوال نه کوم ز جلاد نه جوړې کوم باندې به تاوان راځي به خلق دا وای کنه وان شهیدار باتون لا شهادت یار بالغ برو ګر اسانه مسله ده څلورو کسانو یو کس په زنا ولیدلو به دې څلورو کسانو نور څلور کسان گواهان جوړ کړل هغه نور څلور گواهان چې هغه قاضي ته ورل او ویل چې من گواہی ورکو د پلان کو څلورو کسانو په گواهی باندې چې هغه گواہی ورکړي چې پلان کې زنا کړی دا نو حد به جاری کیږي و نه زانی مزنی باندې جاری کیږي ولې دې کې شبهه خپل ول ناراضي چې تاسو را لګره دمه مسله کاغه رس خپل امراشي یو بر قاضي دې گواهانو گواہی رد کړي دي فروع او اصول به رس خپل راشي داغه گواہی او گواہی ورکړي داغه په گواہی باندې هم دوباره حد نه ثابتېږي هم دغه زینا گواہی کې ورکړي نه ثابتېږي ځکه یو بر چرت شولا شوبه بکراله وین شهیدو کې چره گواہی ورکړي اربعه څلور کسان علی شهادت اربعه علی رجل په گواہی د څلور کسانو چې هغه گواہی ورکړي علی رجل به سړي باندې به زنا لم يحد حد کیږي بنا لما فيه من زیادت الشبهه ځکه بدی کې زیادت شبهه رااله ولا ضرورت الى تحملها اگر چې حالان کې ضرورت هم نه و د دې تحمل ته چې گواهان دي ځان لنور گواهان جوړ کی ام حقوق کی ضرورت پیږي ځکه هغه اثبات شي کنه هغه مقصودی وي نو کچري سي گواهان اصول نشیتل نور دي گواهان جوړ کی وزنا کی حدود کی خو حد ثابتې دل مقصود نه دي دفع کول مقصود دي ضرورت نشته چې خپل نه شي بس مرکه کوي مور څوک ما جوړوي نه پیږي به فین جاء الاولون كولرل او گواہی ورکړه علی المعاینه چې موږ بزینا لیدلو هم فی ذلک المکان کی هم د غزینا یادو لا يحلم يحد اذا بمنحت کیږي معنا د امام محمد رحم الله چې کوم معنا فی ذلک المکان ولا کړی دا از لفظ ذکر کړی دا معنا دا معناه شهیدو علی ذلک الزنا بعینه هم د غزینا باندې گواہی ورکړي وجه سلام علیه سمول نه قبلېږي وای ځکه د دیو شهادت خو پر رد شو کنه هر کله دیو خو نه دی خو د فروع نو فروع خو د دیو شهادت وړو کنه د فروع غرض د دیو غرض هم د دیو شهادت غوړو لأن شهادتهم ذکر شهادت د دیو چې دی قد ردت غرض شو من وجه د یو وجنا برد شهادت الفروع غدا چې د فروع غرض شوی في عين هذه الحادثه كرت شوی اذ هم ذکر فروع چې دا قائم په مقام د دیو باندې فی الامر په دغه کار د شهادت کې او تحمیل او په بار کولو کې قاضي مجلس تا ولا يحد تاسو پیږي او سوال دی چې دا اصول یا فروع به حد کیږي کنه وین دی ومن حد کیږي ولی عدد کامل له هم څلور دغه څلور دي ولا يحد الشهود وللان عددهم متكامل عدد پورا دي ويمتنع الحد للمشهود عليه
لنوع شبهة لږ به وګورئ دا حد چې د مشهود علیه نه لرې شو د زاني نه یو شبهه پکې راغله شبهه او هغه داسې شبهه وه چې سره به د هغه نه حد لرې کو په ثبوت زنا کې شبهه راغله چې کیدی شي زنا نه وي ځکه خپله نه راتلل نورې جوړول نو دا زاني مجني نه حد ختم خو د دې مطلب دا نه دی چې یقیني زنا نه ده شوې او دیو د دروغو نسبت د زنا کړی به دیو د حد قذف جاري شي دا مطلب یې نه دی ځکه دومره قوي شبهه نه ده صرف وړوکې شبهه ده صرف د هغو نه حد لرې کو دا نه چې اوس په دیو باندې حد قذف جاري کړي چې یقیني ثابته شوله چې زنا نه وراسئ راشي حد قذف در باندې جاري کو پوهېږئ که نه نو وایي امتناع د حد مشهود علیه نه د زاني نه دا د یو نوعی شبهې په وجه وه او دا دومره وړوکې شبهه وه چې دا کافي وه په درع د حد کې چې حد لري کو لا لایجابه دا نه چې په ګواهانو دې اوس حد جاري کو واذا شهد اربعه على رجل بالزنا فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدين الاكبر وغرم ليس وغرم مسيده وغرم ربع الدين مسله دا څلور کسان گواهی ورکې پلان کې زنا کړې ده هغه غریب رجم شي محسن وي به په دې څلورو ګواهانو کې که یو ګواه یا دوه که هر څومره رجوع کوله په هغه باندې به حد هم جاري کېږي حد قذف ورسره یو کس رجوع کړې ده نو د دیت څلورم حصه هم پرې راشي څلور کسان دي که نه سلو خان پرې راتلل که چېرې هسې څوک ملک قتل خطا کې داسې ده نو یو رجوع وکړله نو نور خو لا قایم دي نو به د به حد جاري شي به نور به نه جاري کېږي او د رجوع وکړه چې ما دروغ ویلي نو به د باندې به د قتل خطا د دیت څلورم حصه هم لازمه شي ولې درې حصې خو لا باقي دي او څوک چې باقي یې غوله اعتباري او که بل پسې رجوع وکړه په هغه باندې څلورم حصه دیت راشي نیم په څلورم حصه به یو څلورم حصه به بل نیم شو که نه وګورئ واذا شهد اربعه رجل بالزنا فرجم اگر رجم شو فكلما رجع واحد هر کله چې رجوع کوله یو کس حد الراجع راجع چې دا به حد کیږي وحده ځان لا وغرم ربع دیت او غارم به تاوان به مرکی د ربع دیت اما الغرامه وسوال داده تاوان د ربع دیت په معیار نیم دیت نه د ربع دیت ما نیم ویلو کنه اما الغرامه ورچ غرامت د ربع دیت دا به ولي راځي وجه علماء ویلی وا ځکه اعتبار چالي څوک چې باقی کنه نو باقی درې کسان دي نو درې ربع الا باقی دي نو یو ربع به دراشي او خرجونه دا کړي فلانه بقي من ځکه باقی دي هغه څوک يبقى چې باقی دي داغو په شهادت باندې 43 الحق درې څلور د حق یو شي کې څلور ای کنه څوي څلور ربع څلورمه وایم څلورمه نو یو څلورمه لاړه نو څو څلورمې پاتې شولې درې فیکون الفائت نو کوم چې فوت شو بشهادت راجع باندې هغه څومره دی ربع حق دی امام شافعي رحمه الله وی چې کله د چا په ګواهۍ باندې څوک رجم شو مړ شو به چې کوم ګوام رجوع کول هغه به قتل کیږي ستا په وجه قتل شوی دی وقال الشافعي رحمه الله يجب واجب دی قتل دراجع دون المال نه بنا على الاصل دغه اصل لخوا په شهود د قصاصو کې شکل رجوع کی کنه نو پورا گواهانو باندې پورا قصاص لازميږي تاسو وجه دا کار شوی وسنبين قتل لازميږي وسنبين في الديات ان شاء الله تعالی ته بیانو واما الحد برغوري ربعي دیت په ولراله بیان خو شو کنه حد په ولراله دا زمنګ د درې وړو امامانو مسلک دی کم گواه چې رجوع کړه به حد وي امام ظفر رحم الله وی حد به نه امام ظفر رحم الله د بر دلیل دار تاسو ماته متوجه شینته اسانه ویلې ده مسله دار که څوک یو ژوندۍ ته زینا کنزل وکي او مل شینو به هغه حد نه مل شنو نو من امام مظفر رحم الله وی ز فرمایم زه درته وایم واورا د مل ته کنزل کړي د کم چې رجوع وکړه لکه ژوندۍ ته کته ژوندۍ ته کړي دي نه خو مل شو رجم نه بس خبره ختمه او کته مل ته کړي دي دا مل خو د قاضي په وینا مل دی
د قاضي وینا پکې شوبه پیدا کړي چې زنا یې کړي ځکه مړ دی او چا کې چې د زنا شوبه یې ته څوک د زنا کنځلې کوي حد قذف به نه جاری کیږي وسم پوه نه شوي ته وګورئ هر چې د حد مسله د راجع دا مذهب زمنګ د علماء ثلاثه ده امام ظفر رحم الله فرمایي لا يحد ولانه ان كان الراجع کچرو راجع دا قاذب د حي د ژوندیو فقط بطل بالموت سره باطل شو او کچری دا قاذب د مړیو نو دا مرجوم دی به حکم القاضي اڅوک چې مړ له خرجم شوی د چا په حکم د قاضي په حکم باندې نو فیورث ذلک نو دی خو را وصل شبهه کې شي زنا یې کړی تاسو پوهیږئ ولنا موږ د بار دلیل واورا الشهادت تاسو لږ بر وګورئ موږ وایو اصل خدا دا کنه چې وسری بل ته د زنا نسبت وکړو د زنا کړي په دې حد قذف جاری شي د می وخت ویلیو خو موږ وایو چې نه 2 شو 3 شو 4 شو او ټول آزاد دي او ټول عادلان دي او روغ دي عاقلان نو بسې د نیکی سوچ کړي دي چې حد جاری شي چې خلک د بدی نه منې شي راشي په دې څلورو غوانو حد ختم حد قذف ختم کني اصل خدا وا چې حد قذف به جاری شوی تاسو پیږئ اوس چې یو کس رجوع وکړله نو هغه نیکی نه ځان ویستلو د کومې په وجه باندې چې موږ حد ختمولو راشه حد ته ټینګ شه تا باندې حد پتن لګي پوه شوي که نه پې اصل خدا ده چې څوک بل ته د زنا نسبت وکړي څه جاري شي حد قذف خو موږ وایو چې کسان څو ته ورسېدل څلورو ته د نیکۍ نیت یې کړی حد پې مه جاري کوئ نو کوس یو کس واپس رجوع وکړه نیکۍ نیت بېرته ختم شو نه پوهېږئ که نه نو بس به څه راشي حد اذا زال المانع درشتمه ماده وه مانع لرې شو ثواب ممنوع به واپس راشي حد نور قصه کوه ولا نګورو د مولوی سم وایو ان الشهاده انما تنقلب قذفا شهادت چره دا اولی قذف کلا بالرجوع چې رجوع کی وجه سره مولوی سم ځکه چې رجوع وکړل شهادت پاتې نشونو لأن به ځکه په دې رجوع سره فسخ شلو شهادت اوی دا رجوع کله کړي ګور ډېر اهم مسله ده دا وستا ټکی رجوع کله وکړه وسې کړي دا هلکه پوهېږئ که نه پې رجوع په وخت کې رجوع د وجې نه څه وګرځېدلو قذف رجوع کله کړې د هغه د مرګ نه پس نو چې رجوع ختمېدلو سره قذف دی نو رجوع د مرګ نه پس کړی نو قذف هم د مرګ نه پس کړی دی او مړي ته څوک انځلو کې حد پې جاري کېږي چې ژوندي ته وایي کې مړ شي باغ نه خو که مړي ته وایي کې به یي دلته مړي ته کړی نه رسوي پې فجعل للحال قذفا دا به في الحال قذف شي للميت مړي وقد انفسخت الحجه اعتراض بای قاضي فیصله کړی دا کنه نو چې قاضي فیصله کړی هغه خو معلومیږي زنا کړی ځکه مړ دی وینا کنه یار دا قاضي چې فیصله و دا بنا و د په شهادت کله چې د شهادت پرې خودلو د په حق کې د شهادت باغ کې قاضي فیصله ختمه خالص د کنزل پاتې شو وسم پوه نه شوي قاضي فیصله کړی دا به کنه امام ظفر سے ویلیو چې کله د رجوع وکړه نو د قاضي فیصله هم په دې باندې بنا وه چې کله رجوع ختمه شو نو څه به بنا هم څه شو ختم شو نو د په حق کې سره قاضي فیصله پاتې نه شوله البته نور خلک چې دغه کس ته زنا کنځل کوي هغو باندې حد نه جاري کېږي ولې د هغو په حق کې د قاضي فیصله ختمه شوې نه ده نو هغې د زنا شبه پیدا کړې نو حد قذف به پې نه جاري کېږي اگر چې تعذیر به وي ته وګورئ فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجه حجت خم د قاضي ولا ختم شو نه د گواہی ختم شو چې دا ختم شو فينفسخ ما فسخ بشي ور سره غشم بیا بتنی کوم چې بناو عليه د شهادت باندې په دې حجت باندې او هو د هغه کلام باندې کوم چې حجت عليه ضمیر په دغه اعتبار سره راځي دي او القضاء کوم شی به بناو قضاء في حق خغلت د په حق کې فلا يرس شبه پیدا نه کړله بخلاف ما بخلاف دغه صورت کې اذا قذف وغيره چې بل څوک ورته کنځل وکي لانه ځکه مرجوم چې دی د غیر محسن دی په حق د غیر کې ولی قیام د قضا د مرجوم په حق کې شوی دی چې رجم یې کوي زنا پکې رب ثابت شوی ده فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه ورته موږ ته کتاب پاتې دی ځان ته په زور لانجې جوړوئ یار
یا اوس ویل یا وروسته ویل ویو به که نه کتاب ویو به نو ولې تاسو لږ سوچ وکړئ ګوره ځان لغه نه وایم چې ما ته بس کوئ هم تاسو له ویو نو کوي کتاب ما ختموه بېله مسله ده کتاب به ختمو زه ځان له وایم که تاسو له نو وروستو باندې بوج جوړېږي کوچ جوړېږي یو حساب کتاب دی ولې ځان ته خامخا بوج جوړوئ وګورئ دا مسله ورسره تړل شوې مسله د دې خو داسې مثال دی سړي په ښځه کې شی ورکړی او ته ټوپ کړي هغه غریب به بیا څه کوي او که دغې باندې ته نه پوهېږي تا خو واده نه دی کړی خره کې چې دي وایي تا خرې څه خو دې دا کار کړی که نه وګورئ لکه فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه لك بر وګورئ قاضي فیصله وکړه لکه څلور ګواهان موجود دي د غزاني حد کوي رجم کوي لا نافذه شوې نه وه یو کس رجوع وکړله چې ما دروغ ویلي مې حد کوه اوس حکمدار یې دا چا چې رجوع کړي صرف دا نه څلور واړه حد کوي او مخکې مسله کې چې قاضي فیصله نافذه شوې وه صرف راجع و او دلته څلور واړه امام محمد رحم الله وایي نه چونکې قاضي لا فیصله کړې ده نو د قاضي په فیصلې باندې ګواهي مضبوطه شوې ده څوک چې رجوع کوي صرف حق به حد کوي لکه څنګه چې نافذ شي او بیا څوک رجوع کوي صرف حق کوي دلته به مه کوي خو فتوا د شیخینو بقوا الله ټول به حد کېږي بل صورت یې ما وره وسنه کله قاضي فیصله هم نه ده کړې او یوه رجوع وکړه بیا ټول اتفاق دی ټول به حد کېږي ټول څو شو قاضي فیصله نه ده کړې یوه رجوع وکړه ټول به حد کېږي قاضي فیصله هم وکړه او باقاعده نافظ هم شوله او بیا یو رجوع وکړه اتفاق دی سره به یو به حد کېږي قاضي فیصله کړې لا نافظه شوې نه ده شیخین وایي ټول به حد کېږي امام محمد رحم الله وایي څوک به حد کېږي وګورئ دا فإن لم يحد المشهود عليه لا حد شوی نه دی تر دې چې رجوع وکړله پکې یو بعد القضاء قبل النفاذ واحد منهم یو پکې رجوع وکړله حدوا جميعا حد بشي ټول بټوله وسقط الحد عن المشهود عليه زاني مزنين به حد ختم شيخا امام محمد فرمایي رحمه الله حد الراجع خاصه صرف راجع به حد کوي وجه سره وایي قاضي فیصله دلته شوې ده مخکې مسله کې موالتم صرف راجع کله چې نافذه شوې وه دلته د ځکه فیصله هلته شوې وه دلته فرق دا دی چې هلته نافذه شوې وه خالي ځکه شهادات چې دي قاضي چې فیصله وکړي نو شهادت ورسره مضبوط شي نو کومو درې رجوع نه ده کړې هغو ګواهي خو بالکل مضبوطه شوې هغو څنګه وي ځکه شهادت چې دی تأکدت د مضبوطیږي بالقضا باندې فلا ينفسخو نو شهادت نه فسخه کېږي الا فی حق الراجع فسخه کېږي بس هغه به وکنه دا به داسې شي کما اذا رجع بعد الامضاء هم ویلو کنه چې پس د امضا نه نافذېدلو نفس وي ولو ما هغه ورته وایي مضبوطه قاعده ورته بیانوي بی امضا د قضا نه ده ویه نه شوي امضا کول داسې دي لکه قضا کول چې امضا نه یې شوي داسې دی لکه چې قضا نه ده شوي او چې قضا نه یې شوي یو رجوع وکړي ټول حد کېږي که نه دلته مو ټول حد کېږي وده قاعده راغه واوره ولهما ان الامضاء من القضاء امضاء د قضا دا موږ ته بار بار تیر شوله فصار كما اذا رجع واحد دا داسې شوله کې یو رجوع کې منهم بدوي کې قبل القضاء د قضا نه مخکې ولهذا دغه وجه د مولوي صاحب تا نه تپوس کوم امام محمد قاضي فیصله کړې ده نافذه شوې نه ده یو رجوع وکړله ده مشهود علیه نه حد ولې ختمېږي ځکه چې امضا نه ده شوي گویا چې قضا نه ده شوي حد دغه نه ختم دواړه یو شی شو واوره دغه وجه نه ساقطېږي حد د مشهود علیه نه ولو رجع واحد امام محمد رحمه الله ما ورسره ونه ویلو که چېرې رجوع وکړي یو منهم بدي وکړي قبل القضاء ټول اتفاق دی حدوا جميعا او دلته امام ظفر صاحب وایي چې رجوع کړي سره هغه ختم هغه يحد الراجع خاصة وجه لأنه لا يصدق على غيره ځکه دا چا چې رجوع وکړه چې ما دروغ ویلي دي نو دا خو اقرار کوي په ځان او اقرار خو حجت قاصره دی منګه تاسو ویلي په څومره ماده کې 77 نمبر ماده کې الاقرار حجة البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة دا حجت قاصره دې سره د پورې کار وکړي به د به حج جاري شي دا نه چې اوس په نورو درېیم جاري کو او خرجو نه ده کړی لأنه لا يصدق على غيره بغیر به تصدیق نه کو ولنا موږ ورته وایو ګوره اصل کې کلام د دیو څو قذف او من قذف نه ایستلی او شهادت ته
ولی څلور برابري نه چې څلور برابر نه شو خپل حالت ته تراله پوهېږئ که نه د عذر په وجه موږ حد قذف نه جاري کول عذر ختم شو ولنا ان كلامهم قذفا في الاصل وانما يسير شهادة دا شهادت ګرځیدلو باتصال القضاء کله چې ورسره قضا شوی و فاذا لم يتصل کله چې ورسره قضا متصل نه شوله بس بقي قذف فاتح شنو حد بشي فان كانوا خمسه پنځه کسانو گواہی ورکړه یو پکې رجوع وکړه نو سملا برابر دي څه خبره نشته اګه دوه رجوع وکړه وڅو باندې شو درې نو په دې دوه باندې به ربع حق دیت لازميږي په دواړو په شریکه ځکه کم چې باقی دی غول اعتبار دی غلا درې دي دم ان شاء الله بل هدايه کوم دراشي فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليهم بدي ويتم نشتري لأنه بقي من ذاك باقي دي هغه څوک یبقى چې باقی دی دغه بشهادت باندې ټول حق چې هغه شهادت د اربعو دی او که رجوع کله ورسره اخرم خود دا دواړه به حد کیږي او دا دواړه به غارم وي د ربع دیت ځکه د ثلثي درې ربع دیت کسان خلافاتي دي او رجوع نه کړي حد ولی لازميږي فلما ذكرنا وجه لمن ویلی ومخکي غرامت ولی لازميږي فلانه بقي من ذکر باقی دی هغه څوک چې باقی دی دغه بشهادت باندې ثلاثه ارباع الحق والمعتبر بقاء من بقي دا قاعده ده اعتبار چا لري دی چې باقی وي هغه بقا دا هغه څوک چې باقی وي نه رجوع دا هغه چې رجوع کړي د علامه او فلا رجوع من رجع تاسو پیږي په دې جمله په دې قاعده باندې کم چې باقی دی هغه ته بګور څومره دي درې کس باقی دي د ربع حق بلا پاتی دو پاتی دي نیم پاتی یو پاتی دی یو ربع پاتی رجوع مثلا هدايه کې موږ لورا شي ان شاء الله یو سړی او لاسو خزو گواہی ورکړه څو یو خزه رجوع کی خبره نه ده 2 3 4 5 شپږ و اته هیڅ هم نه ځکه دوه خزي یو سړی لاشتا قتل کیګه یا باسیامو پیسو کی اوس پسې به بلې خزي موکړه نه هو خزو نو خزه خو اوس یو سړی پاتې نیم دا غو دی سړی په حق کې خونیم دی کنه او دوه خزي نیمي نیو خزه لاړه یو پاتې داونه حلالې وما نو درې ربع لا پاتې دي په دې نه هوړو باندې سره به ربع لازمي خیالم دې کنم دې او کلس خزي یو سړی دی وته نسب وته نسب لا پاتې لري نسب لازمي کی اعتبار چاته بقاء من بقي